پاکستان کې د ناامنۍ د پیو سیوا کېدو د افغانستان سره په پوله چترال کې 2 ورځې پرلپسې د بریدونو وروسته د پاکستان فوج ویلي چې ترهګر د پاکستان بې ضابطه کولو هڅې کوي. د دوی د سہولتکار او ملاتړ کوونکو په ضد بریاست پوره قوت کاروي. د پاکستان فوج ویلي چې د زیارت پروز پوځي مرکز کې د فوج د سرلښکر جنرال اسم منیر په مشرۍ د فوج د کور کمانډرانو غونډه شوې ده. ویل شوي چې پوځي غونډه کې د هر ډول خطرو په ضد د پاکستان د خپلواکۍ او امنیت د دفاع لپاره عزم څرګند کړی شوی دی. په غونډه کې زیاته کړی شوی چې د پاکستان بې ضابطه کوونکو ترهګرو په ضد به پوره قوت کارولی شي او خیبر پښتونخوا کې ورګډو ضلعو او بلوچستان په پوله پرتو ضلعو کې د تلپاتې امن په ځای کولو ټینګار شوی دی. خیبر پښتونخوا کې ورګډې ضلعې او د بلوچستان سرحدي ضلعې د افغانستان سره په پوله پرتې دي. په 8 سپتمبر فوج ویلي چې د چترال ضلع په کیلاش کې د افغانستان پولي ته نږدې په 2 پاکستاني پوستو ترهګرو غټې ډلې بریدونه کړي. د ترهګرو حمله ناکامه کړې شوې، 12 ترهګر وژل شوي او ګڼ نور جوړ کړي شوي دي. فوج ویلي چې ترهګرۍ د لعنت ختمولو لپاره پوره زم دي او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نه تمه لري چې خپل ذمہواري پوره کړي او د افغانستان خور د پاکستان په ضد ترهګرۍ لپاره کارېدو اجازه ورنکړي. تحریک طالبان پاکستان په چترال کې د افغانستان سره په پوله د پاکستان د فوج په پوسټونو د بریدونو ذمہواري منلې، د پوسټو نیولو پوسټ ته د مرګ جوړولو اړولو دعوی یې کړې دي. اسلام آباد کې د انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سکیورټي سټډیز نومې ادارې د ریپورت تر مخه د اگست په میاشت کې ترهګرۍ په پیو کې په ګل خیوات کې 12 تنه وژل شوي. د جولای د میاشتې په مقابله کې په اگست کې ترهګري وکم 100% زیاته شوې وه. په ریپورت کې ویل شو چې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع او بلوچستان کې د اگست په میاشت کې ترهګرۍ نه سیمې تر ټولو زیاتې اغېزمنې شوې. ویل شوي چې د تېرې میاشتې په مقابله کې د پښتونخوا قبایلی ضلعو کې ترهګري 106% او بلوچستان صوبه کې 15% سیوا شوې وه. فوج ویلي چې د کور کمانډرانو په غونډه کې ویل شوي چې ریاستي ادارو او ولس ترمنځ د فاصلې جوړولو لپاره پروپاګاندا کوونکو ته به د مایوسۍ سیوا هیڅ په لاس ورنشي او نور به رسوا شي. فوج په ملک د اقتصادي خلوزلو د ملاتړ او اقتصاد ته د زیان رسونکو د خاتمې لپاره د حکومت د مرستو ویلي دي. عالم خان شیرپو دلبر دیو